RTS چې کوم دی یو یک دننه د کمیشن جوړ شوی دی کله چې 2013-14 کې PTI لومبي ګورنمنت راتلو دا غي یو عمومي او مقصد او ایجنډا دا چې موږ ګډ گورننس راولو چې اداره خپل کارکردګي صحیح کوي ادارې خپل طریقې سره کار صحیح وکړي په هغه وخت کې څه قوانین داسې وو چې دا په ایجنډا کې شامل شوي وو چې دا قوانین امپلیمنٹ شي او راشي دې سره به ګډ گورننس راشي پای کې مختلف قوانین پای کې RTI پای کې RTS او پای کې وومن کمیشن او پای کې چایلډ پروټیکشن مختلف قوانین پای کې RTS کمیشن چې کوم دی دا په 2014 کې د اسمبلی نه پاس شولو او دغه یک دننه چې کوم دی بیا یو کمیشن جوړ شو چې هغه ته RTS کمیشن وایي دا په 2016 کې دغه نوټیفیکیشن شولو دغه دننه بیا په ضلعو کې چې کوم دی ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر چې کوم دی هغه تعینات شولو او دغه بنیادی کار چې کوم چې هغه نوټیفاید سرویسز چې څومره دي چې کوم سرویسز نوټیفیکیشن وشي یا نوټیفاید سرویسز وي دغه مانیټرینګ او دغه ټایم لاین چې کوم دی دا په وخت ملاوي شي نو په هغه کې بیا مختلف سرویسونه نوټیفای شو دغه مقصد سو اوس سرویسونه خو مخکې ډپارټمنټس ورکول مختلف سرویسونه دي اوس هم ډپارټمنټس مخکې ورکول خو په RTS ایکټ کې چې کوم دی یا د RTS ایکټ دننه پای کې صرف دا کارو شولو چې کله یو سرویس د RTS ایکټ دننه نوټیفای شي نو پای کې درې څه ورکړي شي یو خو دا سرویس شولو د سرویس سره سره دننه په دې کې یو ټایم لیمټ ورکړو چې په هغه کې ذمہ دار افسر هم ورکړي شي او جای اپیل والا افسر هم ورکړي شي اوس د دې ایکټ مقصد هم دا و چې دا کم سرویس نوټیفای شي او دې ته یو کس اپلای وکړي او عام شهري ته اپلای وکړي نو دا ورته په دغه مقرره وخت کې لازمي ورکړي شي بیا په دغه نوټیفیکیشن کې دننه ذمہ دار افسر هم په دغه ډپارټمنټ کې دننه نوټیفای شو چې دا ذمہ دار افسر به د سرویس ورکولو ذمہ وار وي او کو فرض کې یو سرویس ورنکړي شي نو بیا هم په هغه ډپارټمنټ کې دننه په دغه نوټیفیکیشن کې نوټیفاید چې کوم دی اپیل افسر نوټیفای شو یعنی فرض کې یو سړی یو سرویس ته اپلای وکړي او هغه ته په هغه مقرره ټایم کې هغه سرویس ملاو نشي نو هغه جای اپیل والا افسر ته چې هغه په هغه ډپارټمنټ کې موجود دی هغه ته اپلای کوي شي هغه ته اپیل کوي شي زموږ په لا کې او زموږ په دې ایکټ کې دننه چې کوم دی د کمپلینټ ذکر نشته دی ځکه چې نن سبا سمون د ډپارټمنټ دي نو هغه د شکایت ذکر کوي زموږ په لا کې شکایت نشته اپیل دی یعنی فرض کې یو سړی ته د هغه حق ملاو نشو نو هغه به سټیټ اپیل کوي بیا که فرض کا یو کس اپیل هغه باندې کاروایی ونه شول مطلب هغه جای اپیل والا افسر ته اپیل وکړو په هغه ډپارټمنټ کې دننه او بیا هغه ته ملاو نشو هغه ټایم تیر شول د سیکنډ اپیل لپاره بیا RTS کمیشن دی RTS کمیشن چې دی هغه مین دفتر پېښور کې دی هغه کې بیا موږ سره چیف کمشنر دی او زموږ کمشنران دي دوه نن سبا زموږ چیف کمشنر محمد علي شهزاده صاحب دی او زموږ سره کمشنر چې کوم دی هغه ذاکر حسین افریدي صاحب دی زموږ ډیسټریکټ کې دفتر چې کوم دی هغه بیا ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر د مردان کې موجود دي چې فرض کړه بیا یو کس سیکنډ اپیل کمیشن ته وکي نو هغه بیا زموږ کمیشن چې کوم دی هغه بیا د جای اپیل افسر چې کوم دی هغه نه بیا دغه کې دغه پترو باندې بیا ډایرکشن ورکړي چې دا مسله زر تر زر حل شي پای کې بیا غي مطلب ډایرکشن ورکوي شي پای کې بیا چې څه جرمانه وي یا څه تادیبي کاروایی هغه هم کوي شي اوس دغه ټایم لاین څومره دی نو لاولنې اپیل چې دی دغه د ډسپوز لپاره ټایم لاین 30 ورځې دی یعنی فرض کړئ یو کس ته سرویس ملاو نشو نو ودن 15 ډیز چې کوم دی هغه ډایرکټ اپیل کوي شي او جای اپیل والا افسر په 30 ورځې کې دنه د اپیل ډسپوز اپ کوي زموږ په لا کې جای اپیل افسر ته د سیول کوډ پاور حاصل دی زموږ په لا کې جای اپیل والا افسر چې کوم دی هغه د سیول کوډ پاور هغه موجود دی او هغه دوه راغوښتي شي هغه کمپلیننټ او چې کوم ذمہ دار افسر دی هغه دوه راغوړي هغه دوه خبره به ووري او بیا هغه کې هغه چې کوم دغه آرډر دی او کوم فیصله هغه فیصله بسناوي څنګه عدالت کې سیول کوډ پاور کوي بیا هغه خپل یو آرډر چې کوم دی یو فیصله صادر کوي فیصله به وکړي دغه فیصله خلاف جای اپیل افسر چې کوم ذمہ دار افسر دی هغه یا کمپلیننټ کو فرض کړي کې دوه کې هغه تم دغه ښکاری چې موږ سره دغه زیاتې شوی یا جای اپیل افسر موږ سره زیاتې کړ زموږ مسله صحیح نه حل کړي هغه سیکنډ اپیل بیا کمیشن ته کوي اوس د کمیشن سره دی کې یو بل پاور هم دی چې فرض کړئ یو کس هغه ذمہ دار افسر ته جای اپیل والا افسر ته لاړ نشي لکه بعضې ډپارټمنټ داسې وي چې هغه په هغې باندې وي چې کې دې شي ما جای اپیل افسر ما خبره باندې وریا دغه ونه کړي نو دې لومبۍ اپیل کمیشن ته هم رالیږي شي او د کمیشن سره هم بیا یو پاور شته دی په ایکټ کې دننه چې هغه لومبۍ اپیل جای اپیل والا افسر ته ولیږي او جای اپیل افسر ته وایي چې ته په 30 ورځې کې دننه دا مسله حل کړه او موږ ته رپورټ راکړه چې دا مسله حل شوله او په دې کې دا څه ډایرکشن تا ورکړلو هغه فیصله موږ ته راولېږه اوس په دې کې د اوسو پورې څومره سرویس نوټیفای شوي دي نو د 2014 نه آنورډ چې څومره هم دا کله ایکټ پاس شول او بیا د کمیشن رالو نو لومبۍ کې دا سرویسونه کم وو بیسیکلی بنیادي سرویسونه په هغه وخت په دې کې پیدایش سرټیفیکیټ مواد سرټیفیکیټ په دې کې FIR روزنامچه وه او په دې کې سره چې کوم دی فرد ډومیسایل دا سره پینځه سرویسونه دا غي چې اوس لیټیسټ کوم دغه دی نو اوس تقریبا موږ سره د 14 ډپارټمنټ 80 سرویسونه نوټیفای شوي دي او را روان کې د میاشتې یوه نیمه کې چې کوم دی دا تقریبا 89 سرویسونه به نور نوټیفای کېږي زموږ د کمیشن دننه به راځي اوس په دې کې محکمې کمې دي چې پر کم نوټیفای شوي دي نو په کې یو ریوینیو ډپارټمنټ دی چې کوم ډیپټي کمشنر شو تحصیلدار شو د دې دننه دي د نه علاوه پولیس ډپارټمنټ دغه سرویسونه مو سره دي دغه نه علاوه ایکسایز دفتر چې کوم دی دغه سرویسونه مو سره دي د خوراک دفتر شولو محکمه خوراک چې کوم دی زکات دفتر شولو لوکل ګورنمنت شولو ټیمز شولو داسې د نه علاوه نور چې کوم دی موږ سره راځي سوري دا انډستری ډپارټمنټ شولو هغه سرویسونه موږ سره دي لیبر ډپارټمنټ چې کوم دی هغه سرویسونه موږ سره دي هغه تاسو کو اوس بنیادی سرویسونه یاد کوم چې کوم نوټیفای شوی دي فرد دی د فرد لپاره موږ سره خپل ټایم لیمټ دی هغه موږ سره نوټیفای شوی دی کې ډومیسایل لپاره دا نوټیفاید سرویسز کې شامل دي روزنامچه او FIR
په تانه کې چې کوم دی روزنامچه کول شو یا اف آی آر شول روزنامچه مست ده دا خو فوري کول کېږي چې کوم یو کس درخواست ورکړي په هغه روزنامچه لیکل کېږي بیا هغه نه پس روزنامچه اف آی آر ته کنورټ کېږي نو بعض وخت کې اف آی آر لګ لیټ وشي یا دغه وشي او روزنامچه اندراج کوم دی دا مست دی دا به خامخا چې کوم دی محرر یا دغه بکای د پولیس ډپارټمنټ کې موږ سره یو بل سرویس دی پولیس ویریفیکیشن چې زیاتره عوام هغه سره واسطه راځي او زیاتره عوام هغه ته اپلای هم کوي پولیس ویریفیکیشن نه علاوه کدا څو غوړې پای کې موږ سره ډرایوینګ لایسنس دی دا سرویس موږ سره نوټیفای شوی دی ایکسایز دفتر کې موږ سره بنیادی درې سرویسونه اوس پور نوټیفای شوی دي پای کې موږ سره ګاډي رجسټریشن دی د ګاډي ټرانسفر دی او د غیر رینیول دی دا درې سرویسونه موږ سره نوټیفای شوی دي د علاوه چې اوس کوم د 89 سرویسونه دي نو پای کې نور سرویسونه بیا د ایکسایز با نوټیفای کیږي غلا نوټیفیکیشن پروسس کیږي دا غیر نوټیفیکیشن نه دی راغلی که ټرانسپورټ افیس موږ واولو پای کې نو ټرانسپورټ افیس کې موږ سره سرویسونه نوټیفای شوی دي پای کې موږ سره ډرایوینګ لایسنس دي ال ټي وی ایچ ټي وی لایسنس دي په غیر رینیول دی دا غیر ټرانسفر دی او دا غیر علاوه چې کوم لایټ امیشن دي چې کوم تاسو د لوګي خارجيږي د دې سرویسونه موږ سره نوټیفای شو فټنس سرټیفیکیټ روټ پرمټ دا موږ سره نوټیفایډ سرویسز کې راغلي دي فود ګرین لایسنس موږ سره د فود ډپارټمنټ نه دا غیر سرویس موږ سره نوټیفای شوی دی دا خپل ټایم لیمټ چې کوم دی پای کې راغلي دي دا غیر علاوه زکات دفتر دی زکات کې موږ سره استحقاق سرټیفیکیټ دی پای کې جهیز فند دی پای کې یو د سرویسونه نور دي چې کوم تعلیمي وظایف دي هغه دي که سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ته لاړ شو موږ سره لیبر ته لاړ شو پای کې دا شاپ چې کوم دی دا غیر رجسټریشن دي دا غیر علاوه میډیکل کیر یو دغه دي چې څومره د کمپنی وی یا کارخانه وی دا چې کله سوشل ویلفیر سره رجسټرډ وي د دې ملازمینو ته یا دغه چې کوم دی میډیکل کیر یو دغه ورکوي دا خپل اماونت یا دغه اپلای کوي دین علاوه چې کوم دی د میډیکل افیسر چې کوم دی د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دنه چې کوم لیبر کالونی وي نو پای کې یو میډیکل افیسر وي هغه ذمہ دار وي د صحت باره کې دا غي سرویس موږ سره چې کوم دی نوټیفایډ دی پای کې دا چې فرض کا موږ ټیمه سایت ته لاړ شو د ټیمه مختلف سرویسونه دي لکه پای کې موږ تاسو ته رومبه وضعیت کوم چې کوم دا تاسو به دلته کې ډیر واسطه راځي هغه دی ګاربیج ډسپوزل دا نوټیفایډ سرویسز دی او دا په ټایم لیمټ هم نوټیفای شوی دی هغه 24 غنټه ټایم دی چې پای کې باغ ډسپوز اف کیږي هغه نه باغ لړکول کیږي لکه نه علاوه بلډینګ پلانز دي پای کې کمرشل دي پای کې ودن سټي وال دي آوټ سایډ سټي والز دي مختلف بلډینګ پلانز راځي لکه نه علاوه د نالې صفایي شلو سټریټ لایټ شلو دا سره موږ سره کې نوټیفایډ شوی دي تقریبا بنیادی تقریبا 80 سرویسز دي دا زموږ د ار ټي ایس کوم اکټ بنیادی سوزونه تاسو ما د غبره کې یو شارټ بریفینګ درکو و زموږ د اکټ کار څه دي موږ سره کې د اکټ کوم د درې بنیادی سوزونه دي یو خدای چې عوامو ته سرویس په ټایم ملاوي شي ترانسپیرنٹ طریقې سره ملاوي شي او پورا ملاوي شي د دې زونه انشور کول د پاره زموږ کمیشن څخه کوي موږ چې څومره سرویسز ته چې ما کوم بیان کړل د دې موږ ډاټا اخلو څومره ډپارټمنټس دي چې هغه سرویس په من کې څومره ورکی دا هغه موږ ډاټا باقاعده دغه اخلو دا هغه ټایم لاین چیک کوو دا زموږ بنیادی کار دی او پای کې موږ اویرنس هم کوو چې څومره اپیل وغیرہ راځي پای کې موږ دا اپیل چې کومه طریقه موږ د خلکو تاسو به اپیل څنګه درج کوي